بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان نمبر 8 المسائل المتفرقة. مسائل متفرقة ذکر گئی او کتابونو دا رواج دی د باب په اخره کې کتاب په اخره کې او باب کې دي هغه کې د کتاب د بابونو پاتې شوه مسائل ذکر کړي نو مختلف عنوانات ولګ دي. اول مسله د عزل ذکر کوي او يعزل عن امته بغیر اذنها. مسله دا کچره څوک عزل کوي د وینځ سره نو اجازه یې نه دی ضروري کولای شي او که د خپل خزې سره عزل کوي نو ضروري ده چې باقاعده هغه راضي کی که د هغې اجازت نه نو به جایز نه ده. عزل چاته ویلی کیږي نو قال الجوهري العزل عزل الرجل الماء عن جاريته اذا جمعها لئلا تحمله. جوهري وی لسان العرب کی عزل الرجل الماء سړی اوبه یعنی منی چې دا جدا کی توی کی کله کله چې جما کوي جدائی کی د خزی د فرج نه دا معنا کله چې جما کوي او سوچ دی چې حمل جوړ نشي. لنډه دا چې سړی جما د خپل کور والا سره د وینځ سره کوي او کله چې وخت انزال راشي نو شرمګار آبار کی او منی باهر خارج کی دی ته ویل کیږي عزل. یعنی سبا چې کومي طریقې کیږي د حمل نه جوړولو د ټول په عزل کې راځي د قصه کو موسوعه کې ماده عزل کې تعریف دغه لیکل لغوي او ورسره ذکر کړیو چې اصطلاحي تعریف د لغوي نه دی جدا هم دغه اصطلاحي تعریف هم دی. به مولوی زمون فقها متأخرینو د عزل په اړه کې پوره تفصيلات لیکلي جایز دی کنه دی. مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله احسن الفتاوی اتم جلد کې باقاعده یو وړغونته کې رساله لیکلې ده حضر اباحت کې. نو هغه څلور سورتونه مجموعي تور جوړ کړي او ښه وته. اول سورت قطعی نسل او دویم سورت منعی حمل او به په دې دویم سورت کې مجموعي تور باندې صحیح شو. په دریم سورت چې باقاعده حمل جوړ شي او واپس ساقطي د دې دوه سورت دي. څلور میاشتو ته حمل نه رسیدلې او ساقطي دا دریم سورت شو مجموعاً او څلور میاشتو ته حمل رسیدلې د غینه پسې ساقطي دا څلورم سورت شو. بهرحال اول سورت قطعی نسل له قطعی نسل تعریف دا دی چې خزا یا سړی داسې یو طریقې اختیاري کې چې هغې سره د نسل سیستم مکمل ختم شي. بالفرض خزا رحم ختم کی ځان له او یا سړی داسې علاج وکي چې هغه منی کې قوت د حمل جوړېدلو ختم شي. نو دا طریقه کار بل اتفاق حرام دی. د دې حکم دا شو چې قطعی نسل حرام. دویم صورت منعی حمل دغه ته عزل ویل کیږي. داسې صورت اختیارول چې هغې سره حمل لرمانی هغه صورت حمل لرمانی شي حمل نه جوړیږي. نو د هغې دپاره یوه مخکینی اسانه طریقه وه هغه دا چې په وخت د انزال کې شرمګاه د ښځې د شرمګاه نه رابار کړي او مني بار خارجه کړي. اسانه دا وه چې دې کې علاج ملاج ته ضرورت نه او دا داسې هم اسانه ده چې دې ډاکټران هم وایي چې بیماري وغیره د سره نه راځي. نور صورتونه دي د منع حمل لپاره لکه نن سبا ورته څه کړی مړی اچوي رحم ته دغه شان ټانکه لګوي همدغه شان خلک ساتي استعمالوي دغه شان نورې دوایانې دي چې د هغې په وجه باندې عارضي طور باندې حمل نه جوړېږي. بیا الفاظ دیگر سره د دې نه چې صلاحیت د حمل جوړېدو په سړي او ښځه کې د حاملې جوړېدلو او په سړي کې د حاملې جوړولو باقي وي او داسې عارضي صورت اختیار کړي چې حمل جوړ نشي دې ته عزل ویلی کېږي. که هغې جدید صورت وي او که مخکینی صورت وي
د دې حکم دا دی چې بلا ضرورت داسې کول خلاف اولا او مکروه تنزیهي دي او که چېرې ضرورت وي نو به بلا کراهت جایز دی به پکې څه خبره نشته ضرورت ده ښځه چې ده کمزورې ده د حمل بوج نشي برداشت کولی او فقهاو پکې دا هم ذکر کړي دا مفتي رشید احمد صاحب رحمه الله نه دي ذکر کړي نورو چې د ښځې حسن ته نقصان ورسوي دا هم عذر دی نو مانع حمل دوایانې استعمالوي یا کوم پخوانۍ طریقې دي هغه کوي بلا کراهته صحیح ده همدغه شان هېرېږي که بچي مې زیات شي صحیح پرورش مې ونه کړم ادام دی همدغه شان سفر کې دي اوږد سفر ور بغاړه دی همدغه شان د علیحدګۍ ارادې د جدا کېږو به طلاق ورکوم نو بیا د حمل نه جوړوي نو دا صورتونه دي چې دغه ضروریات دي چې بلا کراهته به پکې عزل جایز وي مانع حمل دوایي استعمالول به صحیح وي دا یو بیل دا خبره یو بیل ټاپک دی بیله مسله ده چې مانع حمل دوایان استعمالول صحیح دي که نه دي لکه نن سبا داسې دوایي ده چې زنانه هغه خوري ګولۍ دي نو بیا د هغو حیض نه راځي چې حیض یې نه راځي حمل هم نه ټهراویږي نو په هغې کې د خپلې مسلې نه وځو د هغې حکم دا دی چې دا د فقه قانون دی هر داسې عمل چې بدن ته نقصان وررسوي او یا عقل ته نقصان وررسوي او تجربې نه معلومه شوي دغه شان یا ماهر ډاکټر ویلي چې هلکه دا شی دغه شان نقصاني دی نو که غالب ګماني چې نقصاني دی نو بیا به مکروه وي او که یقین وي چې نقصاني دی بیا به حرام وي او که غالب ګمان وي یقین وي چې دا نقصاني نه دی نو جایز به هم وي که نور څه د غیر مشروع والی پکې نه وي بهرحال دوه صورته دریم صورت باقاعده حمل جوړ شو نو اوس دریم صورت دا دی چې څلور میاشتو ته نه رسېدلی او به حمل ضایع کوي کولی شي که نه نو دلته که ضرورت نه وي څلور میاشتو نه مخکې حمل ضایع کوي دا مکروه ده مخکې د مکروه تحریمي ده او مخکې خلاف اولا مکروه تنزیه وکړه خیال مو ها که دلته ضرورت وي بیا دلته هم ګنجایش شته دی حمل ساقطولی شي ضرورت دا دی چې د حمل جوړېدو په وجه بعضې زنانو کې پی وچ کېږي او کوم د دې نه مخکې ماشوم یې دی د هغه د پیو بندوبست بله هېڅ طریقه نشته سوا د مور د پیو نه نو که اوس حمل جوړ شي دغه پی به هم وچ شي نو هغه ماشوم پیدا کېږي که نه پیدا کېږي هېڅ پاتې نه لګي دلته یقیني ماشوم ته نقصان دی او موږ د قاعدې بار بار وایو الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف دا ټولې قاعدې دلته لګي ښه یختار اهون الشرین درء المفاسد اولا من جلب المنافع منفعت په حصول کې دوس ضرر مخپل او ضرر لري کا ماشوم ته ضرر مور کوم چې پیدا دی اذا تعارض مفسرتان يروعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما بهرحال هغه زموږ د فقهاو کوم مادي دي نو هغه ټولې پکې چلیږي همدغه شان ماهر ډاکټر ورته وایي که چېرې د حمل باقي پاتې شي نو د ښځې د مرګ خطره ده او یا د یو عضو د تلف کېدو خطرې ده نو په دې دریم صورت کې به ګنجایش دی که حمل ساقطولی شي دا کوم صورت و چې لا څلور میاشتو ته نه یې رسېدلی څلورم صورت چې حمل باقاعده اعضای جوړ شوي روح پکې راغلی یعنې څلور میاشتو ته رسېدلی د هغې نه پس که وایي ساقطو مې نبی مفتي رشید احمد صاحب رحمه الله لیکلي چې مطلقا جایز نه ده نورو فتاوجاتو باقاعده په دې باندې میټینګونه شوي دي جده کې چې کوم د فقهي مجالس مقرریږي یو ځای بل ځای کې د هغې لباب دا دی که نه که چرې د څلورو میاشتو نه ماشوم اوښتی مو خو په داسې اندازه باندې و چې ماهر ډاکټرانو ویل که چرې حمل ضایع نه کړو نو ښځې د مرګ خطره ده نو په دغه صورت کې زموږ ټول فقهاو مخکې هم لیکلي دي چې د ښځې خېټه وشله یو ماشوم رابار کې یا دې مړ شي خو چې ښځه بچ شي دا زموږ علامه شامي هم لیکلي نو بیا ټول دې ته جایز وایي او که چرې د ښځې د مرګ خطره نه وي ماشوم داسې ماشوم وي
چا تامل خلقت نه سر کې وبدي زړی سره دی وغیرہ وغیرہ داسې دی چې هغه وروسته په مور او پلار باندې بوج جوړیږي هغه په تکلیف کې اچي نو به پکې د بعضې فقهاو رایې دا ده چې څلور میاشتونه اوښتې به هم ضایع کولی شي خو صحیح دا ده او کومه زړه فتوا ده چې به یې نشي ضایع کولی اجازت نشته اگر چې بعضې ورته جایز وي تاسو په دې پوه شولې بیا مولوي صاحب هم د دې بحث نه یو بل بحث دی ټیسټ ټیوب بیبي ورته ویلی کېږي نو راځئ د هغې لږ شان وضاحت وکړو کله کله داسې کېږي چې د سړی کمزوری حمل نشي جوړولی یا سړی ښي خو ښځې رحم کمزوری یا پکې نور څه فرقونه دي د هغې په وجه حمل نه جوړېږي هغې د حمل جوړولو دپاره مختلف طریقې کار هغه نن سبا مروج دي اول دی دا یو مسله رامخکې کوم صورتونه دي چې هغې کې حمل نه جوړېږي او به ښځه خاوند مجبوره کېږي په جدید صورتونو باندې د حمل جوړېدلو نو غوږ شئ ورته اول صورت په دې سړي په دې مادهی منویه کې جرثوم وي جرثوم خاص مقدار سره چې کله برابر وي نو به صلاحیت د حمل لري حمل جوړېږي او چې کله نه برابر به نه جوړېږي نو کله کله داسې کېږي چې د سړي په مادهی منویه کې د جرثومو کم مقدار دی هغه نه پوره نو به حمل نه جوړېږي یو دویم د ښځې کم محبل دی حمل ځای دی یعنې رحم ورته موږ وایو دې کې تیزابیت وي هغه د سړي مادهی منویه کې چې کوم جرثوم وي هغه سیزي مړه کوي نو ماشوم نه جوړېږي دوه او دریم نمبر کله د ښځې او د خاوند په جرثومونو کې تضاد وي د ښځې کومه بیزه ده او د سړي چې کومه ماده ده دې کې کوم جرثوم وي د هغې منځ کې تضاد وي هغه معنی حمل لري حمل نه جوړېږي درې څلورم نمبر کله د ښځې د رحم خوله تنګوي د هغې په وجه باندې د سړي ماده منوي هلته نه رسېږي او پنځم د سړي په منۍ کې جرثومو کوم مقدار دی هغه پوره برابري خو دا ده چې سړي کې کمزوري د ښځې رحم ته منۍ نشي رسولی یعنې مباشرت کوي جمع کوي ښځه حامله نه جوړېږي هلته نه رسي نو دا تقریبا څلور پنځه صورتونه دي چې دې په وجه باندې حمل نه جوړېږي بیا د حمل جوړولو دپاره دا اصل کې د عزل هغه اپوزټ صورت دی الټا عزل کې خو کوشش دی چې حمل نه جوړو اوس دلته د چا نه جوړېږي حمل جوړوي نن سبا چې کوم مروج طریقې کار دی د حمل جوړېدلو نو هغه تقریبا اووه صورتې دي د هغې اووه طریقو سره خلک کوي اول سړی داسې وکړي بلکې نن سبا کله کله ښځه ښه برابري سړی ښه برابري بیا هم بس ښځه د حمل کم بوج دی نشي برداشت کولی لکه د فلمو اکټران وغیرې نور مالداره خلک دي نو هغه به یو بله طریقه کوي خپله مني رلي د سړي مني دې نه کومه تلقیح کوي هغه وکړي بار او به یې د بلې ښځې په رحم کې چې وایو دا خبرې کوو ښه بهرحال دا نه ده ضروري چې دا کارونه دي هغه څوک وکړي د چا چې حمل نه جوړېږي د چا چې جوړېږي هغې هم کوي نو په هغې کې اووه صورت دی اول صورت دا دی چې ښځه کې نقصان وي نو سړی خپله نطفه راوالي او د خپلې ښځې نه علاوه یو اجنبي ښځه یې د هغې کومه بیده ده هغه راوالي او بار نن سبا مشنګرې ملاویږي تلقیح وکړي د ښځې په رحم کې چې د سړي ماده منویه د هغې د بیزې سره په کومه طریقه خلط کېږي او بیا یې حمل جوړېږي هغه بار وکړي تلقیح نه پس به دغه شی چې دی دا راوالي او د خپلې ښځې چا کې چې فرق هغې رحم ته واچوي رحم یې برابري یعنې هغې په بیزه کې د جرثومو فرق و نو هغې بیزې نه نه جوړېدل د بلې ښځې بیزې نه یې جوړ کړي دا یو صورت شو نو سړی خپله ماده منویه د پردۍ ښځې بیزې سره یو کړي او ډاکټران په هغې کې تلقیح وکړي او هم خپلې ښځې په رحم کې واپس واچوي دې نه بچی جوړ شي یو دویم صورت
یو سړی یا یوه زنانه خپله بیده راوالي، زنانه هغې ته بیده وایي او د پردي سړي کم ماده منویه ده بار د هغې تلقیح وکړي او بیا د ښځې خپل رحم کې واپس واچي، ډاکټرانې ولا چي کله داسې هم کېږي پمپ په ذریعه باندې میلاویږي د خلکو منې نه خرڅېږي ماده منویه، څوک یې مفتو خرڅوي، مفتو چاله ورکوي او څوک یې خرڅوي سټورونو کې میلاویږي، غټ پورټبالرانې کوم غټ غټ خلک دي د هغو هغه قیمتي خرڅېږي. نو هغه خلک کوي بس خاوند ته هم د ښځې ضرورت نه وي، لکه څنګه چې نن سبا موږ ښځو له غواګانو له ستنې وو حاملې جوړېږي، دغه شان د هغو کاروي. نو خاوند ته هېڅ ضرورت نه وي، بغیر د خاونه دغه شان کوي. بهرحال ښځه کې فرق مرق نه وي، سړی یې نه یا سړي کې فرق وي. نو اجنبي سړي ماده منویه د پمپ په ذریعه باندې یا یې راواخلي بارې تلقیح وکړي خپله بیده او د هغې پردي سړي ماده منویه او بیا د سړی د خپلې ښځې په رحم کې واچي، یو ښځې په خپل رحم کې واچي، ټول یو حکم دی. څو صورت شو؟ 2. دریم صورت یو سړی خپله ماده منویه او د خپلې ښځې بیده راوالي، ښځې په رحم کې د تلقیح صلاحیت نه وي، دا صورت له پیښېږي. نو دا اوس نقصان دی، بیماری ده. نو بار تلقیح وکړي، هماغه خپله ماده منویه او د خپلې ښځې د بیدې نه واپس یې د خپلې ښځې په رحم کې واچوي. دا دریم صورت شو. بیا څلورم صورت د پردي سړي بیده ماده منویه او د اجنبي ښځې بیده دا بار تلقیح وکړي او د خپلې ښځې په رحم کې واچوي. بیا احکام هم وایو دا بچی به د چا جوړېږي، دا کار جایز نه دی، خو هم هسې وایو ورسره که څوک یې وکړي بچي به د چا وي، د دې خبره کوو. څو شو؟ 4. 5 یو سړی خپله ماده منویه او د خپلې ښځې بیده راوالي، بیروني تلقیح وکړي او بله ښځې پردی نه بله ښځې د هغې په رحم کې واچوي. څو صورت شو؟ 5. 6 صورت موږ تقریبا چې دریم صورت بدل ویلو. د دریم صورت موږ دا ویلو چې سړی خپله ماده منویه راوالي او د خپلې ښځې بیده راوالي، بار یې تلقیح وکړي او د خپلې ښځې رحم کې واچوي. دا هم ویلو که نه دا بدل کوي، د پردۍ ښځې په رحم کې واچوي. نن سبا ښځې میلاویږي خپل رحم په کری باندې ورکوي، دا نن سبا انتهایی زیات مروج شوی دا صورتحال، دا طریقه کار. سړی خپله منی راوالي او د خپلې ښځې ماده بیزه راوالي او بار یې تلقیح وکړي او بیا د بلې ښځې رحم په کری باندې ونیسي 10 میاشتو لپاره، او په دې لپاره ښځې باقاعده میلاویږي، دیکبال یې ټول دی وکوي. لکه دا طریقه کار پوره مروج دی، خاص کر مالداره ښځې که خاندانون والا ځان نه خرابوي نو هغه دا کار بچی واسې مو زما او د خاوند د منۍ نه جوړېږي، نو د بلې ښځې په خېټه کې دي بس لوی شي، لکه څنګه چې وایي ماشوم پیدا شي او بلې ښځې لیپۍ ورکولو دپاره ورکړي، دغه حساب وایي د دې هم دی. نو دیو دا طریقه کوي. دا دریم صورت و. 6 بدل دی. 6 موږ کوم دریم ویلی و 6 دی، هغه دا چې د خپله مني او د خپلې ښځې بیزه راوالي او بیروني تلقیح وکړي، لکه هغې په رحم کې فرق یې واپس یې خپلې ښځې په رحم کې واچوي. څو صورت شو؟ 6. 8 صورت د سړی خپله مني راوالي، دا سړي ته نسبت کوم مثلا ډاکټران کوي که نه، او داغه صورت کې چې کله سړي جراثیم جرثومونه چې هغه ښه بورۍ منی کې خو کمزورې هلته رحم ته رسي نه، نو دا کوم جدید طریقې دي پم وغیره د هغې په ذریعه باندې د ښځې محبل ته ورسوي. نو مجموعي طور باندې 7 صورته جوړ شو. په دې 7 صورتونو کې اولني 5 صورتونه قطعا حرام دي، شرعي حکم شو. په هغې کې اول صورت دا و یو سړی خپله مني او د پردۍ ښځې بیده بیروني تلقیح وکړي او بیا خپلې ښځې په رحم کې اچوي، یو. او دویم
د خپل خدي بيدا او د پردي سړي ماده منویه تلقیح وکي خزي په رحم کې شي او دریم خپل ماده منویه او د خپل خزي بيدا دا د یو اجنبي خزي په رحم کې بکری ونیسي والله چي درې صورت دا شو دا حرام او څلورم اجنبي سړي او د اجنبي خزي ماده منوي چې دی بيدا د تلقیح وکي او د خپل خزي رحم کې واچي او پنځم صورت د خپل دویمه خزي په رحم کې د خپل منی او دا پنځم وکنه او د خپل خزي بيدا دا تلقیح وکي او د بل خزي په رحم کې واچي بهرحال دا پنځه صورتونه دي چې دي دا قطعا حرام دي او د دې مفاسد هم ډیر دي خجي څو صورت پاتې شو دوه کنه پدې کې دا کوم اخیری صورت چې سړی د خپل خزي بیزا او خپل ماده منویه روالي او بیرونی تلقیح وکي او بس د خپل خزي په رحم کې اچي نو دې کې اختلاف ته ضرورت نشته نو به کې چا اختلاف شته البته بغیر د عذر کې کوي نو به ټیک نه ده نو که عذري دیتا علماء جایز ویلي ده بهرحال د اخري دوه صورتونه دا جایز شپږم وم چې بیرونی تلقیح وکي او د خزي رحم کې واپس ورواچي او یا د پمپ وغیرہ په ذریعہ باندې کومه طریقه چې غواګانو له استعماليږي خود خپل خاون ماده منویه خزي د خپل خزي کمی خزي چې بیزوي هم د غیر رحم ته ورواچي دا جایز ده او یو پنځم صورت پکې دامو چې د یوی خزي بیزا او خپل ماده منویه تلقیح وکي او د بل خزي رحم ته چي دی مبارک یو پر فقهي اکیډمي کې دا فیصله وشول چې دا جایز ده خو دوباره اخیری فیصله په دې منراله چې دا ناجایز ده به یو مسله بعد شولا چې تلقیح د پاره چې سړی منی وباسي دا به څنګه وباسي دا فقها ټول لیکلي چې د خزي د بدن نه فایده اخیستل جایز دي د خپل خزي د بدن د هر یې سینه پیدا اخیستل جایز دي نو پاږي کې چې د استمناء بالید مسله راشي پلاس سره انزال کول والا نه د خزي پلاس باندې کې کوي بلا کراهته دا صحیح ده ضرورت هم دی او که خزنی په خپل لاس باندې کوي نو به کې د علماء اختلاف دی بعضي علماء دې تم جایز ویلي ځکه ضرورت دی ماشوم نه کېدل ماشوم ته حاجت فی او حاجات چي دي تنزل منزله الضروره خاصه او عامه دا ویلو کني 31 ماده کې نو چا دغه حاجت په وجه چونکه د ضرورت په شان ګرځول نه بس وي جایز ده اڅو کوئی چې نه دا نه ده جایز ورسره بل مسله علماء ډېر چړلې ده د خزي ابراهيم کې چې د پمپ ذریعہ باندې لکه د اخیری صورتونه کې چې د شپږم وم کې د پمپ ذریعہ باندې د ماده منویه ورچي کباری پوره تلقیح هو کې او که صرف د سړي منیرلی په دې وم صورت کې او خزي رحم ته ضروري ال تلقیح خپل وشي دې تم باز علماء جایز نه دی ویلي او چې همدا د چې د کسړې ډاکټري سړې د خزي اورت دې سړي ته ولا قتل جایز نه دي او کته ضرورت دی دا ضرورت هم نه دی او که خزي نو خزي د بارم د خزي د نوم نه ترګټنو پورې بدن عورت دی مونږ ویلو کنه هم دی باب کې نو ضرورت دی نه چې ولا جایز شي نو قتل ټیک نه دی او بعضي علماء وایي چې نه بچی ته حاجت دی لکه څنګه چې موږ وختي خبره وکړه نو کولی شي دغه طریقه بهرحال ورسره دا ذکر کړي چې څوک دا طریقه وکي نو په کار دا چې ورستو باقاعده د خپل ګناه باندې توبه مباسي حجي یو بل مسله څه احکام پاتې شو دا غي ذکر کول ضروری دي ښا هغه کې اول حکم کچری منی د خپل خاون وی دا صورتونه کې تیر شو او دا غینه کوم بچي به پیدا شي نو دا د خزي کوم خاون دی هم د غبا د دې بچي پلاری صاحبېږي بچي بغه ته منسوب وي یو دیم چونګې دي کې کچری نکاح شوی جما د خلوت نوبت پکې نه راغله
همدغه شان د سړي منی ښځه خپل رحم ته واچوي نو که به دې ته طلاق میلاو شي نو دا به پوره عدت تېروي. اصل کې خو مسله دا ده که نه چې کله ښځې ته قبل الخلوة والطلاق قبل الخلوة والجماع طلاق میلاو شي نو عدت پې نشته دی، او که چېرې جماع شوي یا خلوت شوي بیا ورته طلاق میلاو شي به په عدت وي. نو دلته د سړي مني د ښځې رحم ته رسېدلې ده، هغه کوم د عدت وجه ده هغه موجوده ده. ځکه عدت وجه دی چې چېرته ما باندې بوج جوړېږي هلکه ته ګورو قصه زمونږ ورانېږي. اصل عدت وجه دا ده داسې نه چې د دې ښځې دغه زوړ خاوند نه حمل جوړ شوی یو بل کس ورسره نکاح وکړي او حدیث کې چې کومه منع راغلې هغه رانه شي چې پردی فصل چې دی په خپلو اوبو باندې مه اوبه کوئ. دغه دلته هم ده کېدای شي حمل یې جوړ شي دی. یو دویم یو ښځه په دې سوچ باندې چې زما د خاوند مني ده غلطۍ کې د پردي سړي مني خپل رحم ته ور داخله کړي، یعنې ډاکټران وله وکړي او غلط شي نو بیا به څه حکم وي؟ حکم یې به دا دی تر څو چې دې ښځې د دې عدت نه یي تېر کړی که نه ځکه مني رحم ته ورغلې ده تر هغې پورې خپل خاوند ورسره نشي نږدې کېدلی. او که چېرې حمل ترې جوړ شو نو بیا به عدت هله تېرېږي چې باقاعده وضع حمل وشي. تاسو ورسېدلی او دا حمل ماشوم به همدغه چای د چا چې مني وي. دا کوم صورت و چې د پردي سړي مني غلطۍ کې د دې رحم ته ورسېږي. دریم که چېرې مني د غیر خاوند وي پردي سړي وي او ښځه ښه په رضا باندې په دوکې سره خپل رحم ته د هغه مني واچوي نو په دې صورت کې ښځه ګناهګاره ده او د تعزیر مستحقه ده. او عدت هماغه مسله ده که حمل نه جوړ شوی 3 هیزې دي او که حمل جوړ شوی وضع حمل لا او ماشوم به هم دغه زوړ چا خاوند وي د چا مني چې اچولې. څلورم د غیر شوهر مني وي غیر زوج او دغه په رضا باندې ښځه په خپل فرج کې واچي یعنې دواړه راځي او درین دین مخکې صورت کې د چا مني چې هغه نه راځي او د هغې نه مخکې صورت کې ښځې ته بیخي علم نه و نو په دې صورت کې څلورم چې دا پردی سړی او دا ښځه دا دواړه راځي او د هغه مني خپل رحم ته واچوي بیا د هغې نه ماشومان پیدا شي نو داسې کول هم حرام دي او دا د زنا مشابه دي اگر که حد به نه جاري کېږي ځکه ادخال الفرج فی الفرج نه دی شوی. او دې صورت کې مولوي صاحب که چېرې ماشوم جوړ شي دا به د خپل خاوني که هغه نفي وکړي زما نه دی لعان به پې کوي الولد للفراش والا قصه پې جاري کېږي. تاسو ورسېدئ همدغه شان څه تنبیحاتو کې مسایل دي. یو دا که یو سړی وفات شي او د هغه مني مخکې نه ایستل شوي د هغې نه پسې د هغه ښځه په خپل رحم کې اچي جایز ورله نه ده. او که چېرې ښځې د خپله مني نه داخله کړې او کوم ناجایز صورتونه دي چې ته بل ډاکټر یا ډاکټر یې داخله کړي هغه به د تعزیر مستحق جوړ شي. او په دغه صورتونو کې دا کوم چې موږ ویل په دې کې به ښځه غسل واجبېږي که نه یعنې په پمپ په ذریعه باندې د سړي ماده منویه د ښځې رحم ته ورسېږي نو غسل نه واجبېږي. تاسو ورسېدلی ورته وګورئ ويعزل عن امته بغیر اذنها دا مسله وشو ولا يعزل عن زوجته الا باذنها. دغه مسله د احتکار ده. احتکار چاته ویل کېږي؟ لغة حبس الطعام اراده الغلا طعام په دې سوچ باندې سارول چې کله ریټ اوچت شي د خیره به خرڅو. نن سبا خلک داسې کوي که نه دا لغوي تعریف. اما في الشرع فقد عرفه الحنفية بأنه اشتراء الطعام ونحوه. ورڅ واخلي دې قید ته وږدئ خپل مال نه دی د خپل پټي فصل د خپل کبنۍ مال نه دی وایخلي او وحبسه الى الغلا او ریډ جګېدو ته بند کی. موسوی کې دا تعریف کړی دی. احتکار قدري ملاکمه مسلې لیکلي ډایرک کې لیکلي ويکره الاحتکار. احتکار مکروه دی
وجه دا د مولوي صاحب بدی کې څوک چې احتکار کوي هغه ته نفع ده خو نور خلکو ته ضرر دی نو هغه مادي به ورسره موږ ولګو لا ضرر ولا ضرار اتلسما الضرر يزال نلسما همدغه شان 25 يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام حکم داري چې دا مکروه ده ښا لہذا موږ به ضرر خاص برداشت کو سړی ته دا کارته مکه وکتا د ضرر دي نور خلق ضرر نه بچي همدغه شان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف 26 وکنا اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا همدغه شان الضرر يدفع بقدر الامكان 30 ماده کې دا يختار هون الشرين دا ټول به صادق راځي نو دغه سړی ته به موږ ضرر ورکو احتکار نه به منکو او اگر چې حقیقت کې د نظر هم نشته خو کوو لګ به هغه دا چې ته فایده به تر نشي خو نور خلک به ضرر نه بچي نو غري ويكره الاحتكار في اقوات الادميين والبهائم دلته خوراک کدي انسانانو هغه تم شامل کړي دی او کدا عام حیوانات خوراک هغه تم شامل کړي ورپسې وې دا کله اذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار باهله چې بداسي خار کی چې د احتکار په وجه خار ولا تضرر وي مولوي صاحب دا احتکار صرف د انسانانو په خوراک کې لري کې بنور اشیاء کوم دي نو پدې کې د امام صاحب او د امام محمد رحم الله یو رائے ده به د امام یوسف رحم الله بل رائے ده او به ځان لدی امام محمد رحم الله بل رائے ده وغیرہ راجح ده هغه دا چې کله انسانانو خوراک وي یو او کده حیوانات خوراک وي دوا او کنور د عام انسانانو د ضرورت اشیاء وي درې ټول کې احتکار راځي به جایز دي کنه مکروه کله دی او جایز کله دی بلا کراهتا لکه موږ به سوچو کو درې صورت مجموعي تور جوړيږي هغه کې اول صورت دا دی کله سړي خپل پټي مال وي چې ور سره زور نشته کې به احتکار کوي کولای شي او دم کله خپل پټي مال نه لکه دلته همدا تعریف کې منګ ویل چې کله شراو کې وای خلی بارنه واخلي باندو مانډو کې به خار تراوړي به احتکار کې نو به دوه صورت دي کله د احتکار په وجه اهل البلد ته خار ولو ته ضرر نو به دام جایز ده او کله خار ولو ته ضرر د یو صورت پاتې شو دوه قاعده پکې شو یو دا چې خپل نه دي کړلي بار نه راوړي او دویم خار ولو ته پکې ضرر هم ده نو بدی صورت کې احتکار چې دی مکروه دی تاسو پوه شولې دیوینه تکمله بحر الرحیق کې دی واحتكار قوت الآدميين والبهائم في بلد لم تضر بأهلها ما ورپسې لیکلي یعنی احتکار في بلد يضر بأهلها چې دا مکروه دی سره ورپسې وایي هذا اذا كانت البلة صغيرة يضر بأهلها اما اذا كانت كبيرة فلا يكره لانه حابس ملكه خپل ملک دی بس بندول شي چاته به ضرر هم نشته دی تکمله د بحر الرحیق اتم جلد 300 نمبر صفحه خجي ومن احتكر غلة ضيعته وردا مسله خپل رااله د خپل پټي غله احتکار وکړو او ما جلبه من بلد اخر يد بلزن راوړل فليس بمحتكرين واذا محتكر نه دي خدای دا دویم قید او ما جلبه من بلد اخر فليس بمحتكرين دا الده چې اهل بلد تضرر نوي کا رسي لاندې لیکلي فيكره اذا كان يضر بهم ذلك هذا چې بلد صغير بخلاف ما اذا لم يضر فان كان المصر كبيره لانه حبس ملكه من غير ضرر بغيره ايديه ولا عبارت ده يخو چاته ضرر نه ور کینو علامه شمیم فرمایي ولا يكون محتكرا بحبس غله ارضه جل نمبر شپږم سب نمبر 300 او یو کم سلويخ برحال دا مسله ختمه ورسله دریم مسائل متفرقه کې دریم مسله د تسعير ده تسعير حکومت وقت ریټ مقرره ولې شي کنه توجه جي نو سلطان لنه د بکر ايسعر على الناس چې خلکو باندې د شی ریټ مقرر کی د زړه فتوا او د متقدمین او متأخرین وایي چې خلک افراط او تفرید کوي په قیمتونو کې به حکومت وقت ریټ بالکل مقرره ولې شي او دغه
مادي پکې ټولې لګي چې کومنګ ویلې ته خو به کې ضرر وي څه نه څه خو نور خلکو ته پکې فایده ده. حجي مخکې راځي څلورمه مسله بيع ما لا تقوم المعصيه بعينه. هغه شی خرڅول چې د هغې عین پورې د معصیت تعلق نه وي، لکه اصلحې عین پورې د معصیت تعلق نشته، څوک یې چیل یا به په معصیت کوي. نو قدري مولا مسله ذکر کړي په ایام الفتنه کې چې کله باغین روچت شوي باغی کې اصلاح خرڅول څنګه دی، وایي دا مکروه ده. ویکره بیع السلاح فی ایام الفتنه. اور بسې مسله ذکر کړي چې تا ته پته وي چې چا باندې زه انګور خرڅوم یا د انګورو رس پې خرڅوم، هغه شراب جوړې خرڅولی شي که نه؟ ویا خرڅولی شي. ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم انه يتخذه خمرا. هغه چا باندې خرڅولی شي چې علم یې ورته شراب ته جوړوي. دا مسله موږ بیو کې ذکر کړې وه، زه لږه خلاصه رماعت کوم نو وخت شی ورته موږ ویلي وو چې په معصیت کې اعانت کول په نص قرآني باندې حرام دي. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. به معصیت کې اعانت په دوه قسمه ده، یو دا چې اعانت حقیقي او بل دا چې معصیت کې د اعانت د پاره سړی متسبب جوړیږي. نو اول کې درې صورت دي، دویم کې درې دي. کله معصیت حقیقي کله چې دا سړی داسې به وایو اعانت حقیقي په معصیت کې کله چې دا سړی معاون جوړیږي حقیقتا په معصیت کې. د هغې درې صورته، یو دا چې تسریح وشي د مشتری د طرفه چې بهی زه په دې اسلحه باندې پلانکې مسلمان وجنم، را باندې را خرڅې کا، شراب جوړوم را باندې را خرڅې کا، تسریح وشي. دویم تسریح ونه شي خو د بایې نیت دای چې دا کار پې وکړي، په دې صورت کې دواړو صورتونو کې خرڅول حرام دي. او دریم صورت دا دی تسریم نه وي، نه د بایې نه د مشتری د طرفه چې حرام کار پې کومه علی معصیت دی ښه، او نه نیت د بایې دای چې دا دې پې حرام کار وکړي. البته دا شی داسې شی دی چې صرف په حرام کې استعمالیږي، حلال کې نه استعمالیږي. یعنی دا شرعا غیر متقوم چې ورته موږ وایو، جایز طریقه باندې د استعمال ممکن نه وي. لکه مثلا ستار دی، نو د دې حکم دا دی، د درې وړو حکم دا دی چې څوک یې خرڅوي د حقیقي معاون علی المعصیت جوړیږي، حرام دي خرڅولی. زده شو. درې صورت بیا د تسبب دی، هغه دا چې نه تسریح وشي، نه نیت دا وي چې دا دې پې ګناه کار وکړي، او نه داسې شی وي چې خالص ګناه کې استعمالیږي، ګناه او غیر ګناه دواړو کې استعمالیږي. لکه د انګورو رس دی دواړو کې استعمالیږي، اسلحه ده ښه او بد دواړو کې استعمالیږي. نو بیا درې صورت دي. اول صورت دا دی چې دا شی داسې شی وي چې دې کې باقاعده د ګناه کولو دپاره تبدیلی ته ضرورت نه وي. خطا شو. دا خو دویم صورت و. اول صورت دا دی چې اولنی درې صورت خو نه دي، مطلب معاونی حقیقي نه دی، مسبب جوړیږي. هغه داسې شی په مشتری خرڅوي چې هغه شی محرک دی، محرک دعوت ورکوي دې ته چې دا سړی دې بې ګناه وکړي، محرک په معصیت باندې دی. نو څوک چې خرڅوي دا اصل کې متسبب جوړیږي. نو د دې حکم دا دی چې دې خرڅول هم مکروه تحریمي دي که حرام نه وي. او دویم دا کوم شی چې په مشتری باندې خرڅوي دا محرک نه دی، ګناه باندې مشتری را اوباري نه، خدا دا چې سبب بیم د ګناه دی. بیا د دې دوه صورت دي، دویم او دریم به دې اوس جوړ کړو. دویم دا دی چې داسې شی دی، دویم ته سبب قریبه وي او دریم ته سبب بعیده. سبب قریبه دا دی چې هم په کوم هیئت باندې دی، هم په دې هیئت په دې ګناه کېږي، جدید صنعت تبکیز ضرورت نه وي. رسې به دې لکه اسلحه جوړه اسلحه ده، او نو دې وخت کې دا بیا مکروه تحریمي ده.
او که چېرې سبب بعیدی چا چې واخیست لبه کې څه صنعت کوي هله به ګناه له برابروي نو په دغه صورت کې به خرڅول مکروه تنزیهي دي تاسو ورسېدلې دا عبارت زوی هم د حضرت صاحب کوم فقه الوهي کې لیکلی دی وکشي وتا اوس به پرې رسي ويتخلص منه أن الإنسان إذا قصد الإعانة على المعصية تقولني درسنتي بإحدى الوجوه الثلاثة المذكورة فإن العقد حرام لا ينعقد عقد سر منعقد كيجنا والبايع آثم أما إذا لم يقصد ذلك أولني درسنتنا ندي وكان محركا فالبيع حرام كمحرك بيع حرام هذا وإن لم يكن محركا كشري محرك نو وكان سببا قريبا سبب قريب وسمت بحيث يستخدم في المعصية في حالتها الراهنة ولا يحتاج إلى صنعة جديدة من الفاعل نبدأ سورة كرهت تحريما وإلا فتنزيها تصور سيد الفقه البيوكي دي جل نمبر 1 صفحه نمبر 193 کې یو بل ځکه نورم تفصیلا ذکر کړی او جواهر الفقه کې دي دا غشان دا قسم سره ورسېدله بل یو مسله ده تصویر څه حکم دی نو د دې لوباب چې دا به ذکر کو ولې چې تصویر په مسله کې خوب د نتل کنه د علماء په دې خبره اتفاق دی توجه چې کوم مجسم تصویر وي هغه د بت په شکل کې دی هغه حرام دی جوړول یو ځکه ساتلم حرام دی دغه خرڅول دا هم حرام دی او پیسې هم حرام دي ټول امامانو اتفاق دی مثلا د مصالې نه جوړ کړي دي پوره جو سلري ای په دیوال باندې جوړ کړي دي دیم صورت دا کوم تصویر چې په کپڑا پاڼه وغیرہ باندې جوړي چې دا غي خپل سوري نه دیوال ولم د دې سره ملګری دی نو بده کې د مالکیو او د حنابلو او د باز علماء هغه کې اختلاف دی خبر حال د باز اورای بده کې دا رجدا جایز دی په کپڑا باندې جوړوي یعنی کوم شی داسي چې خپل سوري نه لري یا په کاغذ باندې جوړوي زمنګ د حنابو د دوړو کې رايدار چې دوړه حرام دي جوړول حرام دي هم د غشان په یوځای کې ساتلم حرام دریم صورت دا دی چې داسې تصویر وي چې په یو څه باندې مناقش نه وي په کپڑا باندې نه مناقش یعنی سور من لري اول قسم نه وي دویم دا په څه مناقش دیوال کپڑا پاڼه باندې لکه اخبار کې چې په دې نه مناقش بل الفاظ دي کړه ډیجیټل کم تصویرات دي تصویرونه دي د موبایلو کې راځي نن سبا ټي وی ګانو باندې دا ویډیو دي دې خبره کوو نو د دې په اړه کې د عربو د محققین علما ورای دا چې دا تصویر نه دی او د پاکو هند عام علما ورای دا چې دا تصویر دی حرام دی خو علما په بیٹه کې کړي ټیم په ټیم باندې مجلسونه نتیجه پکې دا راوتی چې د حضرت سے بګرای دا جوړه شوې دا هم دغه اخیری فتوا ده چې د دې مشابهت د عکس سره زید ده او بو کې سره ښکارشي شکل پکې راشي او دا شان شیشه کې ښکارشي شکل پکې راشي دې عکس وایي مشابهت ور سره دی نه عکس نه دی ځکه ابو او شیشه کې آینه کې دا کم کس چې عکس جوړیږي شیشه کې راځي نو هم دا مخې ته ودرېږي اول تلاړ شي او د عکس هلته ښکاره شي موبایل په تصویر کې یا ډیجیټل کم تصویرات دی کې داسې نه وي چې ته ور مخامخ شي هلته دې راشي هغه هلته پراته نو فتاوی عثماني کې که تاسو شی وګورئ د علوم د طرفه د حضرت صاحب د طرفه کومه فتوا جاری شوې هغه دا ده چې دا هغه تصویر کې نه راځي بهرحال تصویر حرام دی دا تصویر نه دی وي او احتیاط به هر حال پدې کې دی چې موږ د دې نم ځان بچ کو خصوصا د عوامو په مجالسو کې موږ د دې تصویر نه ځان بچ کو او نن سبا کم حد ته رسېدلې ده چې کیمرا موبایل تصویرونه دا جماعتونو ته مدارسو ته رادن نشو او پارځي کې مولا سي بودريږي سیلفي نه کوي نو دا ډېره بدنامي خبره ده حضرت سیم په دې باندې سخرت کوي
چې دا تصویر دی دغه موبایل د تصویر د اجازه مطلب دا نه دی چې تاسو سر دی کې هم دې ته ولګیږي. دا مسله مشوله. بل یو مسله ده ترانسپلانت چې ورته ویل کیږي. راځي دغه مختصر غونډه کې تذکره وکړو. یو انسان بل انسان ته خپل اعضا ورکولی شي کنه، یا دغه شان د حیواناتو اعضا انسانان ډاکټران یو ته ورچي دا جایز دي کنه دي. نو دي کې مختلف صورتونه دي. مناسب اول صورت دا دی یو انسان په خپل بدن کې د غیر ذی روح حیوان غیر ذی روح شی مثلا وسپنه کانه چاندی سونا دا لګي بدن کې لګولې شي کنه، نو که ضرورتي نو بالکل لګولې شي، هیڅ قسمه کراهت پکې نشته. فقهاو ټول ذکر کړي غاق وغیرہ لګي، سپیمره چاکټ دغه کټ دی لګولې شي. دویم صورت دا دی چې کوم حلال حیوانات دي مثلا ګډه ده، بزه ده، غوا ده، د دې یو عضو انسان لګي اپریشن په ذریعہ باندې ضرورت دی لګولې شي کنه، نو دام جایز ده لګولې شي. تاسو ورسېدلې. دریم صورت دا دی چې کوم حرام حیوانات دي، سپی دي، خنزیر وغیرہ، دغه اعضا انسان ځان ته لګولې شي کنه، د دې باره کې حکم دی چې نشي لګولې، جایز نه ده. نو وروسته پسې خبره کوم. څلورم صورت یو انسان د خپل بدن یو عضو د بدن په بل ځای کې پیټ کې وی لګي کولی شي کنه، نو دا جایز ده که ضرورتي. د یختنن سبا خلک لګي یختو مثلا کړي وکنه مخکې دا مر سره واورېدا څوم صورت کې منګ لګي څلورم کې کنه، دا څلورم صورت جایز دی ښه. راځي یختو والا یختی چې دی یو دا چې د بدن یو ځین روباسي بسر کې وته لګي، یا د سر د ریسټ روباسي سر کې لګي. دې یو طریقه ده چې باقاعده وکړي، نو خپل یختی د بدن کې وکړي به نام یختو بشان غټيږي او مطلب نشونما کوي، دا جایز ده. او دویم دا چې د نور حیوانات یختري او کری په بدن کې دا به ضرورت کار دی، جایز وته نه وی علماء. او دریم دا چې هغه ټوپۍ شان ملاويږي په سره ولګي خلک وایي اختی دي مڅ اختی نه ټوپۍ غونډه کی. به دم په دوه قسمه دا ویګ، یو دا چې مستشه ټوپۍ ټیم په ټیم درې کولم شي، یو دا چې باقاعده ته په یلپۍ باندې کلک شي. نو کوم چې لري کول شي نو کله حلال حیوانات ویختي لګولې جایز دي، او غسل او داس قسم لري کیږي لګړه ټوپۍ بدل کې ما سبب کې غسل کې بینځي، بس خبره پکې نشته. او کچري باقاعده ولګي په یلپۍ باندې نو به کله حرام وي خو ناجایز ده، کله حلال حیواناتي بدن جز خو اعلان نه جوړ کړي، نو د بدن جز نه دی، نو او داس کې خو به هم کارو شي او د سر په د نورو یسو باندې به مسو کی ربعی رأس چې دا صدر مې سره سر ما سپاغي فرض نه خو نور سر دی. او کله غسل مسره را لن وصلن جدا یو خدا چې لاندې وبزني او بنزي او کچره دي څرمن نری لاندې وبزي خو کم دی کې بي دال تبار حال نسی، نو به غسل به نوزي. څو صورت شو مجموعي تور څلور. پنځم صورت دا دی د یو تندرست روغ انسان یو عضو روباسي او بل انسان تداغي پیوندکاری وکي، دا پنځم صورت شو. بهرحال اولنی درې وړه صورتونه ته موږ ویل دا جایز دي، او دا کوم چې څلورم اولنی درې وړه نه وایم، اولنی دوا او څلورم دا جایز وو، او دریم صورت چې د حرام حیوانات والی، او پنځم صورت چې د روغ انسان والی دا لګولې شي کنه. نو کدا غیر معقول اللحم حیواناتو کې د خنزیر وي، نو هغه ته ټول علماء ناجایز ویل، دا صحیح نه ده. او کچری د خنزیر نه علاوه د نور حیواناتو وي، نو کچری په بل طریقه کار نه کیږي، مطلب حلال حیواناتو باندې کار نه کیږي، د علاج څخه جایز صورت نشته ده، نو علماء دې تم به دې کې گنجائش ور کړی دی. پاتې شول پنځم صورت چې د انسان روغ انسان تندرست انساني او زوروالي بلکې لګي، دا به جایز کنه. نو بعض علماء خصوصا د
هند او پاکستان کوم علما دي دې ته جایز نه دی ویلي او بعضې علما دې ته جایز وایي نو دیو لیکلي دي که چرې چا وکړله توبه دې وباسي ګنجایش پکې شته څه نه څه خو د څو شرایطو خیال به ساتي هغې کې اول شرط دا دی چې حتی الامکان به کوشش کوي چې د مسلمان عضو مسلمان ته ولګي یو دویم د یو انسان نه داسې یو عضو ورونه باسي چې د هغه ټول ژوند بې موقوف وي زړه د هغه نه روباسه بل د ولګوه بل خو دې ختم کو الضرر لا یزال بمثله 24 نمبر ماده مې ویلې وه دا څه نشو کولی او دریم دا به داسې عضو نه وي چې د هغه اساسي بنیادی کوم وظیفه د هغه ورسره خراب شي مطلب سترګې د هغه نه روباسي یا د غوږونو کوم قوت د هغه نه رابار کي کماله دا بلکې ولګي نه خو هغه خراب کو دا بس داسې به نه وي څو شو درې څلورم معتمد ماهر کم ډاکټران دي هغه به دا وایي چې د دې علاج نه علاوه بل علاج ممکن نه دی بلکې دا موږ وایو هر هغه علاج چې هغه په حرام شي باندې کي هغې کې دا شرط دی چې ماهر ډاکټران به وایي چې د دې علاج نه علاوه بل علاج ممکن نه دی یعنی حلال علاج ممکن نه دی پنځم نمبر د چا عضو چې روباسي د هغه به باقاعده اجازت وي او که قریب الموت وي نه دو ورسو اجازت به وي او شپږم نمبر چې د انسان نه کوم عضو روباسي ډاکټرانو به ویلي چې د سړي باندې څه فرق نه پرېوځي په دې عضو رالرې کولو سره ښه جي اووم نمبر چې د کوم انسان نه عضو روباسي د هغه په جسم کې بدنما تبدیلی نه راځي داسې نه چا ورسره مثلا پوزې دا حصه ترې کټ کړي یا دې د هغه کټ کړي نو اساسي بنیاد خو یې نه خرابېږي اورېدل خو به کوي دغه شان بي به محسوسوي خو دا ده چې مسله ده دا خو جایز نه ده او نه هم لاوارث مړی چې که نه دغه نه نشي رسېدلی ځکه اجازت نشته او د نور چا اجازت معتبر نه دی او لسم نمبر کم انسان ته چې عضو ورکولی کېږي ښه غالب ګمان تشفي وي په دې خبره باندې چې ده ته به دې شفا میلاویږي او که ناسې احتمالات وي او تر یو نه رالرې کې بلکې لګې بې ټیک نه ده برحال خرڅول یې بهرحال حرام دي وینې ته ضرورت وي نو وینې ایستل یو انسان بل لپاره اعضای منتقله ده دا جایز ده خو چې ضرورت وي خرڅول یې حرام او که چېرې چا خرڅوله مفتو کې نه ورکوله هغه له پیسې حرامې دي او چا ته ضرورت واخیستله نو بنا بر ضرورت که هغې اخلي هم صحیح ده دغه شان د ګردو والا مسله ده د دې قواعدو نه شرایطو نه معلومیږي چونکې ګرده چې ده دا نقصان پیدا کوي ډاکټران وایي که دې ونه کمه شي نو صحیح نه ده ښه خصوصا چې عام طور یې انډیا نه راځي د هندوانو وي ورسېدلی پې